بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. یوه اهم او نشست سره زه عدنان حیدر تاسو سره مخاطب شوی یم. کتونکو تاسې په علم کې دی څه کورمه کې هرې جرګې کې هرې جلسې کې هر احتجاج کې ځنه شیان هغه نمی مخلو یا ځنه شیان چړای شي، خو مو خاص کر جوانان او د کورمې کوم خلک دي هغوی شیان نه اوسه پورې به خبره نه دي چې دا چی دي. لکه مو اکثر خبره کوو مری معاهده. اوس مری معاهده څه دی؟ دا اکثر خلکو ته پته نشته، خاص کر جوانانو ته بیخي پته نشته. یا رواج کورم دی، دا چی دی بیا چاته پته نشته. یا کاغذات مال دی. نو دغه شیانو باندې په اوله د مو دپاره انتهایی ضروري دی. د نن پروګرام اندي حوالې سره دی. نن مو دعوت کړی دی یو ډېر ایمو ګران مشر چې هغه علاقې کې ډېر زیات خدمات دي، اوس یا خدمات کوي هر پلیټفارم باندې. سید رضا پیر، سید رضا پیر مو سره موجود دی. دې سره به نن دې حوالې سره خبرې اترې کوو. پیر صاحب ډېره مهرباني لږ اول د ناظرین ته ځان تعارف وکړئ. تاسې څوک یو، کوم وخت کې کوم ځای کې پاتې شوي، څه نوکري مو کړې ده او رواج کورم یا د کورمې روایاتو باندې څومره تاسې ګرفت دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عدنان بھائی ډېره مهرباني. زه سید رضا حسین شاه، زه د زیړان کوبچه خیل نه بلانګ کوم. ما په کچارۍ کې د ډسټرکټ ایډمنسټریشن یا د پاکي پولیټیکل ایجنټ وو، د هغه په افیس کې ډېر مهمو پوسټو باندې ما خپل سروس کړي دي. هغه کې ریډر پوسټ ډېر اهم وي، بالکل سټینو پوسټ ډېر اهم وي، او هغه نه علاوه سپورټنټ. نو دا تقریبا 25 سال ما په دې پوسټونو باندې کار کړی دی. او ډېر ښه. پیر صاحب د خاص کر جوانان او د علاقې خلک که مو پوښتنه وکړو نو 80% خلکو ته دا پته نشته څه فیصله جات څه دي، مسلجات چی دي، قبایلي روایات څه دي، رواج کورم څه دی، یا کاغذات مال څه دی. نو ته لږ د ناظرین ته وایه چې دا چی دي، رواج کورم چی دی، روایات چی دي، یا کاغذات مال څه دي، دغه کې فرق څه دی؟ و دا ویلې خلک بار بار دا لفظونه استعمالوي. عدنان بھائی دا خو ښه خبره دی چې خلکو ته آګاهي میلاو شي. فیصلجات اول به فیصلجات راواخلو. لکه ما د امریکا دا شته دي فیصلجات، فیصله یعنی فیصله او فیصلجات ادوو وړونو منځه، ادوو فریقو منځه، دوو کلو منځه، ادوو لویو قبایلو قومونو منځه ځنه ځای کې تنازع وي، هغه کې فیصلې کېږي. فیصله څه وشي، یو داسې فیصله دی چې هغه بیا ورکې سالسین نوزي مشران ورکې مداخلات وکړي، هغوی نه توی وړی واک واخلي. نو هغه بیا مخصوص میاد کې یا چې ته 6 شپو کې یا میاشتې کې یا 2 میاشتو کې هغه هغوی منځ کې یو قسم د یا رضینامه وکړي یا فیصله وکړي. نو هغه اف د ریکارډ دی، مطلب چې هغه رجسټرډ نه وي. په حکومت کې د سرکار څه کوم ادارې دي متعلقه ادارو کې هغه څه ریکارډ نه وي، رجسټریشن نه وي، هغه اف د ریکارډ وي. نو هغوی منځ کې رضینامه وشي یا هغوی کې فیصله وشي، هغه ته فیصله یا فیصلجات یي. بالکل جی. او د مسلجات او دین علاوه څو پورې د مسلجات تعلق دی، مسلجات مثل نه وتلی دی. مثل داسې وي چې هغه فرض کړئ یو فریق دی چې هغوی دوو فریقو منځ کې څه متنازع دی، یا پټي باندې یا غره باندې یا ځنګل باندې یا داسې نورو شیو باندې، هغه باقاعده هغوی کوم اپلیکیشن دی هغه رجسټرډ شي، هغه ته مثل بند نمبر واچولی شي. صحیح. بیا هغه کې دواړه فریقین راووتلی شي. فریقین سره ووړي نو بیا دواړه فریقین واوري، هغه نه بعد بیا هغه کې یوه فیصله وشي یا رضینامه وشي. بیا هغه کوم متعلق افسر دی هغه بیا هغه باندې یو باقاعده حکم وکړي. حکم څه وکړي یعنی آرډر وکړي، هغه آرډر دوو فریقو منځ ته څه وشي ریکارډ باندې راشي. نو هغه ته
مثل یې بیا څه ډېر مثلونه شي هغه ته امثلجات یي نو دې وجې نه چې دوی خپل منځ کې چې دوی دا خبره وشي نو بیا هغه مثل څه دی هغه ریکارډ روم ته راشي ریکارډ روم څه دی هغه په کچهری کې وي هغه ته محافظ خانه یي نو هغه کې تقریبا سلګونو کالو ریکارډ پروت دی موږ کوم دلته رجسټر شوي دي او کوم بالکل جی هغه دا په کچهری کې محفوظ دي او دې کې هېڅ قسم ته هغه نشته بلکې هغه د مثل هر یو پیج ته انډکس کې خپل نمبر میلوي څه هغه نه خدا نه وخسته چوک بیا ورکړي مداخلات ونه کړي و هغه مثل نه چې دا اهم څه کومه پاڼه دی ورکا دی هغه ته نه ونوځي نو هغه بیا کله چې ورته په کار شو هغه روباسای شي خپل کوم طریقې کار دی هغه په مطابق جی پیر صاحب د قبایلی روایات خبره ډیره کیږي اکثر موږ زړو نه اورو د قبایلی روایات یا لږ ایکسپلین کړه اچھا څو پورې د روایات خبره دی روایات خو دی باندې خو لږ پیاوله ضروري دی چې لکه مو قبایلو کې خپل یو روایاتي دستوراتي په غم خودی کې خپل روایت دي هغه نه علاوه داسې خبر یادې څه فرض کړه یو کلي کې یو یوې علاقې کې څه هغوی خپل یو طریقې کار دی څه که فرض کړه یو ملزم یو سړی غلطي وکړي هغه ته داسې وخت راشي چې کور دا ورته وسېځوي یا د هغه علاقې نه علاقې بدر ده کړي یا د هغه مثال خبره څه قاتل ده کړي یا داسې بله سزا د ویر کړي هغه د هغه کوم قوم دی هغه کوم علاقه دی هغوی هر خپل یو دا روایات دي دویمه خبره ده چې لکه زه به ته وایم چې زیړون غار به ته یاد کوم زیړون غار کې داسې دی چې هلته اکثر ډېر مخکې نه مو واورېده 50-60 کلونه چې د افغانستان والا کسان رسي هغه ځای کې ملونه څروي نو هغه هغوی بیا داسې کوي چې هر کال بیا د ایمو قوم والاو مشرانو ته خیرسګالي کې طور پر تحفې کې بیا 15 پسونه ویر کړي دې پاره څیری د تاسې موږ ته مېلمستیا وکړه روایات دي دا روایات دي البته دا روایات دا لکه ډېر زړې زمانې نه دا روان دي لکه 1700 نه 1600 ډېر زړه دي لکه پښتنو کې دا ډېر مخکې نه و بالکل دا ته ټیکې روایات خو لکه مو ته عرض وکړو چې دا ډېر مخکې یو مخکې لکه دا هغه خو نه و اف سی آر نه و رواج کورم نه و بل څه نه و بلکې همدا په روایاتو باندې کورمه چلیده خو ورو بیا څه کورمه انګریز راغللو هغه نه وروسته بیا 1944 کې هغه جوړ شولو رواج کورم نو بیا دغه دپاره خپل څه کوم هغه علاقې چې هغه په کورمې جنسیه کې شاملې وي چې کورمې جنسیه کې شاملې وي هغه ته خپل یو ترتیب بیر کړلی شو ریکارډ یې مینټین شو او چې کومې علاقې کورمې جنسیه کې شاملې نه وي هغه روایات پاتې شول خپل روایاتو ته پاتې شو نو اوس روایات لکه د څه کوم چاته یې بندوبست ویر کو چاته یې ریکارډ جوړ کو هغه څه دی که هغوی خپل یو طریقې کار دی او چې چا سره بندوبست نشته یا کاغذات ملک هغه انټري نه وشوله هغوی خپل یو روایات اوس چلیږي څه کلي کې چې ته یوه نیمه خبره پیښه شي یا مثال خبره چې ته داسې څو غلطۍ وکړي څه وکړي نو هغه هغوی خپل کلي دستورات دي خپل کلي روایات دي بالفرض غره علاقو کې خاص کر سنټرل کوروم کې نو هغه کې موږ څه کار نشته هغه پوه شه هغوی روایات پوه شه دویمه خبره دا دی چې دا د مریم مهدي کې یو شی لیکلی دی روایات هغه داسې و چې کله چې ته د کورمې اوس هم هغه دستور چلیږي چې که کوم ځای کې جنګ وشي لکه د 2007 نه واخله 2012-13 پورې کورمې کې جنګ وشولو نو دې کې ډېر داسې شونه و چې خلاف ورزیانې وشولې د انساني لکه کسانو کې قاتل شولو بالکل هغه کې وایلیشن وشولو څه کوم پرژیلي وکړي کیژوالټیز وکړي وشولو
ډیډ بوډیز څه دی هغه یو ځای کې وو بل ځای کې وو او کډنیپینګ وشولو څه کله کډنیپینګ وشولو هر څه وشولو نو هغه نه بعد بیا څه کله مري میدا وشوله کېدله نو مري میدې کې دا روایت تکبر کې ځکه استعمال کو چې دلته چونکې دا خو بیا سرکار خبره نشوه پوتې کنه بیا خو روایتو خبره شوله چې هغه کې بیا د یو در بل سره څه کوم ډیډ بوډیز دي هغوی ایکسچینج وشولو تبادله وشوله کوم یرغمول دي سنی تیر کوي سنی بشي چې کوم اهل سنت والا ډیډ بوډیز وو هغه اهل تشیع سنت تعبیر کو او چې کوم اهل تشیع هغه اهل تعبیر کو دوی منځ کې د اهل سنت اهل تشیع الله کو کې چې کوم کډنیپینګ شو هغه یرغمول کسانیا یو در بلته پر امن طریقې سره هغه حواله کو نو دی واجنه کوم زخمیان وو هغه زخمیان لکه هغوی ته مرهم پټۍ وشولې نو هغه چونکې دی مو خپل د پښتو روایاتي هغه پښتو روایتو مطابق دا بالکل دا د پښتو روایات دي خو دغه پښتو روایاتو نه جانبه کې یو کنونشن شوی و څخه کې بیا ځنه آرټیکل لیکلی شوي هغه کې دا آرټیکل لیکلی شوی و څه کني یو جنګ وشي هغه کې یو کوم قیدیان دي هغه د یو بل سره به تبادله کېږي او کوم ډیډ بوډیز دي هغه به یو بل ته حواله کېږي پر امن طریقې سره کورمیان خاص کر قبایلي روایات د پښتنو ډېر ښه روایات دي اکثر خلک یې تسلیم یا کوي پیر صاحب رواج کورم خبره ته لږه وکړه خو دا لږ ایکسپلین کړه رواج کورم خبره مو ډېره کوو رواج او کورم یعنی د کورم رواج د رواج څه شو ډېره ښه خبره دی عدنان بهی څه خلکو ته اګاهي میلاو شي دا تاسو ته مو څنګه مخکې عرض وکړو دا 1944 کې د دې قانون رواج کوروم یا دي ته توریزونه یې توریزم ٹھیک شو دا ایدی ضرورت ویلی پیدا شو اواجه دا دی چې دلته ایمو داسې خاص قانون نه و داسې څه هغه نه و چې دلته کوم واقعات کېدلو لکه غلې به کېدلې هغه نه علاوه قتل مقتلې به کېدلې نور داسې یا د ځمکو تنازعې وي یا د نور داسې څه تنازعات وو چې هغوی حل کولې دپاره داسې څه قانون نه و چې هغه یې دلته امپلیمنټ کړی وی یو دغه ځای کې انټروډیوس کړی وی ختم شوی بالکل دې وجې نه هلته یو انګریز و انګریز چې د هغه زمانې کې غالبا که زه ونه کړم چوک لیفټننټ کرنل و هغه فرمایش ته وکړو ورسره ډبلیو سی لیبر دا چې پولیټیکل ایجنټ کوروم پولیټیکل ایجنټ کوروم انګریز و 1944 کې هغه عبدالرشید خان اے پی اے و عبدالرشید خان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ و هغه ته ویل چې ته دغه شی برابر کړه دوی دا داسې وکړو چې د کورنۍ مشران خپل منځ کې سره کېنولو دا د هر یو هغه بیا درې حصې دی یو د دیواني یو د فوجداري یو د سیول دیواني کیسونو دپاره یې څه کوم جرایم دي څه کوم جرمونه کېدلو هغه دپاره خپل سزاوانې بالکل هغه نه علاوه بیا یې فوجداري دي لکه قاتل دی دلته مو د سی آر پي سي کې 302 ته پي پي سي کې قتل مقتله دی یا صدوري زخم دی لکه مو 324 هغه د اقدامي قتل دی هلته څه دی هغه دپاره بیا خپل هغه ته اقدامي قتل یې دې دپاره یې خپل یا دې حده پورې څه کته رواج کوروم سټډي کې دیواني کې څه ځناور لکې څه دی که نه یو مثال خبره ځناور ته د څه تکلیف میلاو کو هغه یا ورکې د سزا تعین شوی دی لکه دا یو ډېر انصاف والا بالکل نو دا بیا څه کړه دوی باندې ډېر زیات ریسرچ شوی دی بیا مشرانو ورکې ډېره خوارۍ کړي دی بیا یې دې څه کومه ترجمه شوي دی هغه سردار حسین بي ایس سی باندې مشهور و د سمیر غونډې خیلو کلیواله و هغه ورسره یو شهاب ګل هغه څه دی دې ترجمه کړي دی هغه باندې نامې شته د رواج کوروم کې اخر کې څه چا دې باندې خطونه کړي دي څه دي اخري پیج باندې هغه هر څه شته دي د رواج کوروم یو کتاب یاد دی دا کتاب دی ملویږي
دا ان شاء الله دا ملويږي دا په ما سره هم شته دي د سینه خرڅانو لپاره خو مطلب نه مستفید کولې لپاره خو بالکل په سټیشنریو کې بالکل ملويږي اوریجنل حالت کې ملويږي او هغه کې هیڅ قسم ته ترمیمات نشي اجازهات نشته چې څوک کې وکي خو دا هغه نه علاوه دي کې د هدا پورې څه سیول کیا لکه فرض کا زمینداری خبره به تو کوم چې یو لختای چوباند کو هغه د پاره څه سزا ده صحیح یو شلو کولو باندې مثال خبره وزما کې باندې چا قبضه وکړه هغه د پاره څه سزا ده یو مثل کا فرض کیا چې هغه فیصله شوه دي نری ورس کې د سی پیریشتو لکه پیر نمبر 34 هغه کې دا لیکلي دي چې دی باندې لګا رښنه و جی هغه باندې دا لیکلي دي چې case once decided cannot be reopened again یو مطلب چې کیس فیصله شو لکه دا خو اوس کورمې کې که تو خیال کړی وي هر ورځې چې دی که نه کیسونه خلک درخواستونه کوي هغه کیسونه سرسبز کوي نو لکه دا مغه نشته په کار خو دا دی ایڈمنسټریشن ته دا په کار دی چې کوم کیس ډیسایډ شوی دی په کار چې هغه امپلیمنټ شي هغه باندې عمل وشي دا کلوز شي امپلیمنټیشن پوش دوباره سرسبز نشي اندس چاونې سره لکه یو هغه دی چې 20 سال هغه ور باندې وکړه چې کې ازبکي باندې قبضه دی دا کوم شاک دی پیر صاحب دا یو خو هغه چې دی پیر نمبر 34 و څه کوم هغه ته ولڅ دا بل دی پیر نمبر 10 دی آرټیکل 10 دی هغه کې دا شته دی نو هغه کې کومه دی هدا پوری پړاو کړی دی چیرې ازبکي باندې شر کولا وسېګه لکه کورمې کې ځنه د سي لکه شته دی چې هغه کې کدا شي هغه کې هغه ته مو ایلیګل اکوپنسي یو یعنی هغه باندې غیر قانوني تور باندې قبضه شوی نه هغه دی پیری کې نه راځي ځکه چې هغه نه مخکې هغه سره یو شای بل لیکل دی نو یو 17 شته دی چې دا لیکل دي چې بشرطي کې هغه په ملکیت کې درج وي اوس ملکیت او شاملات کې ډیر فرق دی ته دا نشي کولای چې مثال خبره ایوي الکه کې تو یو شل کولا ایلیګل اکوپیشن دوکو قبضه دوکا ته هغه ته دا کنسیډر کې سنا دي کې شل کولا وسیدل یم نه دو هیڅ قسم ته اجازت نشته چې دا خبره وړاندې یوسي یو چې ته وی جرګې کې وکي جی ډېر ښکلی پیر صاحب یو بل لفظ ډېر استعمالیږي کاغذات مال او د سره مو ډېرې فیصلې تړلې دي ډېر مسالې یا مخلي سره حل کېدای شي خو ما ته خپله اوسه پورې پاتې نشته چې د کاغذات مال مهمه ما ډېره اوسه پورې صحیح داسې ډیټیلز سټډي مې نه کړي د نه مو چونه ځان پوه کړي عدنان مې څو پورې د کاغذات مال تعلق دی کاغذات مال یعنی لکه څنګه دی کاغذات مال کاغذات مال دا د هغه ډاکومنټس مجموعه دی چې هغه ځمکې سره اکثر تعلق لري لکه دې کې دا دی چې اوس یوه ځمکه دی هغه نه تنازع دی ته اوس هغه حل کولو دپاره به ته څه کوې هغه به ته کاغذات مال بروی کار لاته ہوئی هغه به ته هغه فیصله وکړي ځکه چې یو ملکیت پټای دی هغه باندې چې هغه وکړلو چې د علاقای ما دی دعوا یې وکړله اوس دې دپاره به ته څه کوې دې دپاره مپیسخوانې کې ډسټرکټ صدر کوم قانونګو دی هغه دفتر کې او پټواري سره متعلقه پټواري سره پراپر ریکارډ وي فرست اف اول څه دی که نه لکه د هر کلي خپل موضع دی او موضع سره هغه خپله نقشه دی موضوعات موضع بیا هغه کې یو هغه یې ټکی دی حدباست حدباست نمبر 27 حدباست نمبر 25 حدباست نمبر 13 حدباست نمبر 20 دو دی هغې نقشې و دی هغې موضع خپل کوډ ور دی دویمه خبره دا چې هغې نقشې کې تو ته د حدودو هر څه تعین شوی وي بیا اخري هغه کومه نقشه دی هغه ته لټه یې یو مو لټه مو خلک هغې لټه
لټۍ کې مې دا ولیدلو. بیا چې کوم درو موضوع سره چې تو حدود دي هغه منځ کې یو داسې سره نشانه وي چوره شکل کې هغې ته صحدي وي. فرض کړه تاسې لکمنخیل موضع دی اوس دې سره مولانا ټچ دی بالکل شلوزان دی او لاندې ته نه غونډې خیل دی دغه ټچ دی یا بنګاخ ټچ دی ورسره بنګاخ دی ورسره. نو دا شونه چې دي یوه صحدي به وي چې هغه کې تاسې درو کومو موضوع دي چې کوم ځای کې میلاویږي هغه نه جدا شوي دي بیله بیله شوي دي هغه ته یو ټکی یو کوم هغه نښانه دی سره نښانه هغه ته صحدي وي. بیا هغه نه وروسته راشه چې کوم ځای کې تنازع دی هغه کې بیا هغه فرد واخله. فرد موږ هغه پښتو کې ټوټه ورته یو د ځمکې ټوټه. نو فرد ایرازي واخله هغه کې فرد ایرازي چې کله مخامخ وکسي هغه کې خانې دي. اول خانه چې شي دی دویمه خانه هغه کې مالک اعلی دی درېیمې کې مالک دی څلورمې کې کشتکار دی داخل کار دی غیر داخل کار دی سرکار دی سرکاري ځمکه دی دا کومه ځمکه دی دا ټول شونه په هغه کومه فرد ایرازي دی هغه کې تا ته پټوري ولیکي. بیا تعداد ورکوي چې دی پټای یا د لکه څو کناله دی یا مثال خبره که غټ دیوال باندې وي 200 کناله دی دا ټول شونه تا ته هغه پټوري تا ته ولیکي دا د یو ښه ثبوت دی. اوس دین علاوه بیا جمع بندي دی هغه خپل ریکارډ دی. دین علاوه څه دی شجره نسب دی. اوس شجره نسب څه دی دا ډېر مهم شی دی په کاغذات مال کې. هغه نه علاوه لکه اصلي شی څه دی واجب العرض دی. اوس د یوې علاقې ته به څنګه تعین کوي چې دي د شاملات شته که نشته دي نور څه حقوق دي دغې موضوع کې. نو واجب العرض کې ټیک ټاک لیکلي وي په سیره نمبر 1 کې هغه کې دا لیکلي وي چې یعنی دا موضوع د فلانې موضوع دی دي شاملات کې دوره ځمکه بلا پیموده دی یا دوره کې پیموده دی دا دی بیا تعوین شوی وي او دی شاملات که فرض کې ضرورت شو دا به څنګه تقسیمیږي بخرواري باندې به تقسیمیږي که په کیوټ یا قبضې باندې به تقسیمیږي. نو دا دی خپل ځنه شاملات څه دي هغه لکه حزب کیوټ دی هغوی بیا خپل یو طریقې کار دی هغه عملات څه دی هغه باندې تقسیموي. ډېر زبردست دا خو داسې شیان دي څه اول ورکې لکه دې نه مو خبر شو د نمې مې اول ورکې واورېدلې او دویمه دا څه کیدای شي ناظرین ته بیا اوس پته لګېدلي وي څه فیصلهجات چې دي یا مثلجات یا قبایل یا رواج کرم یا کاغذات مال دې باندې تا ښه ډیټیل سره خبرې وکړلې شکریه یاده کوو. پیر صاحب یوه بله ډېره اهمه مسله اکثر موږ کسو څه چې ته جرګه شي جنګ شي یا بل څه شي ځینو خلکو به کیدای شي پړاو یعنې کړي بس لاس بیا هسې خورئ مري معاهده نه د عمل وشي مري معاهدې نه د عمل وشي. مري معاهده یوه حده پورې خو ما پړاو کړي دی لږ مري معاهدې باندې ته داسې تفصیل سره خبرې وکړې څه مري معاهدې کې چې دي او آیا دې سره د شیعه او سني کومې مسلې دي هغه حل کېدلی شي که نه؟ دا به دا یوه د کورمې چې کومې ضلعې مخکې جنسیه او ضلع دی دې کې چې کوم معاهدات شوي دي هغه هغوی کې دا یو نمایان حیثیت لري. دا 2007 نه پس ته 2007 نه پس ته چې کومه ته یو ته پاته دی چې کورمې کې حالات ډېر خراب وو بالکل خراب وو ډېر زیات وایلیشنز کې وشولو ډېر زیات نقصانات ورکې وشولو او دی وخت کې غالبا اعظم خان پولیټیکل ایجنټ وو. نو هغه بیا داسې وکړو چې د کورمې مشرانو سره مشوره وکړه مري ته بوتلو ځکه چې دلته حالات ډېر ټینس وو نو دې وجې نه دلته مناسب نه وو او کوهاټ کیا مناسب نه وو لاړو هلته
په مري کې ډېر تکلیفونه وکړو مشرانو. هغه ځای کې ډېر تګ ودګ دونه وروسته بیا یوه معاهده هغوی بریکار راوستله چې هغه کې هغه نامه دی چې مري معاهده 2008. مري معاهدې کې لکه هغوی چې کله شک لیکلو مسره دا شته دی هغه کې دا شکونه وو چې د اهل سنت او د اهل تشیع منځ کې چې کوم تنازعات یا د کوم ویلیشن شوي دي د امن څنګه به ریسټور کوي خپل حالات به څنګه راولي نه هغه دپاره یې دغه معاهده مرتب کړي دی. دې کې چې کوم جرګه ممبر وو مخکیني هغه 102 کسانو بالکل هغه کې 13 کسان څو هغه لکه د مو شیعه سني چې کوم مین ګرینډ جرګه څه ورته ویله هغه ممبران ورکړي وو پارلیمنټریانز ورکړي وو نو دې وجې نه هغوی بیا ډېر ښه زبردست طریقې سره هغه شی مرتب کو. خو هغه کې لکه دا لیکلي وو چې تمام تر تنازعات به مطابق روایات رواج کورم هغه ته لوړه خبره ټیک شو خبره هغه ته لوړه. اوس خبره دا دی دې کې یو شي به لږ نور وضاحت خو مو وکړو هغه یو وضاحت به لږ بیا درته وکړم چې فرض کړه روایات خو مو ته ایکسپلین که چې د روایات چې کوم ډیډ باډیز وو چې کوم انجر پرسن وو یا مثال خبره چې کوم نور ویلیشن شي وو هغه یعنی هغه قبایلي روایات په مطابق هغه ویر کول وو ځکه چې هغو باندې عمل کول ځکه وو چې قانونه خبره بل طرف ته لوړله قبایل روایاتو ته لوړله. دویمه خبره دا دی اوس دې نه هټ کر اوس قبایلي روایات داسې دي فی الحال کورمې کې هغه خبرې ختم دي ځکه چې اوس عدالتونه راغللو او بیا دې نه مخکې اف سی آر ورکې وو د رواج کورم وو. اوس روایاتو کې دا دی چې فرض کیا دا مخکې ایجنسۍ وه کورم ایجنسۍ وه ایجنسۍ نه هټ کر که فرض که زه پېښور ته انګوته تللې نو مو ځان سره څه پیستاول خستلو یا به ځان سره چې ته ډرایوینګ نه ګاډی هم بدللو نو کورمې کې خو دغه شی لایسنس ښه نه وو. اوس چې زه څه پرېو نه کور ته کېږم لایسنس به وي ما ته پکار دي د ډرایوینګ خپل پیستاول خپل د کوم د کوم قانون دی د پاکستان چې کوم ډیفاین شوی دی هغه قانون په مطابق به زه دلته ورځم. زه دا نشم ویلی چې نه زه کوربیوال یم زه جنسۍ سره تعلق لرم زه به خامخا دغه پیستاول باوړم توپک باوړم او ډرایوینګ بایک هم او ما ته ګاډي کاغذونه نه وي نو زه به یوز کوم دا ته زه نشم ویلی. دا مطلب دا دی چې اوس ځنه داسې دي چې مو اوس ضلع کې ځنه داسې شیونه څه دي لکه فرض کړه ما سره څه یعنی لیته شوي کې کوم علاقات چې هغه کاغذات ملک کې نه پرته دی که دې متعلق څه خبره کېږي نو هغه به کاغذات مال باندې کېږي هغه روایات دې باندې امپلیمنټ نه کېږي. که روایات بیا چې ته روایات امپلیمنټ کوي نو اټ مینز ته به خپل حدودو کې کوي خپل حدودو کې خپل کلي کې خپل علاقې کې به ته روایات کوي. ما سره څه خبره کوي نو هغه به ته په هغه باندې چې کوم کورمې قانون دی د انګریز قانون دی یا د اوس عدالتونه دي یا د کاغذات مال دی دغه مطابق به ته ما سره خبره کوي. ادروایز دا خبره چې کومه بل چوکې کوي هغه قابل قبول نه وي. روشو مري معاهدې ته اوس لکه مري معاهده درته شته یاد دی چې دې کې لیکلي دي چې کوم فایربندی ترسیلی خوراک ادویات اور دوسری ضروری اشیاء وغیرہ اور لاشوں زندگان کا تبادلہ کا کوبا خبرہ بالکل نو هغه به څه دی 22/10/2008 تک انتظامیہ کی موجودگی میں کیا جائے گا اور درج ذیل افراد پر مشتمل کمیٹی طریقہ کار کا تعاون کر کے ترسیل تبادلہ وغیرہ کو یقینی بنایا جائے گا.
दोनों फरीकों के 17 अफराद की फहरिस्त शामिल है। खुद की बल थर्ड पॉइंट दादे द फ्लैश पॉइंट है। सो कुरुम एजेंसी में हालिया फसादात के दौरान मकबूजा गाँव दोनों फरीकैन जरगा मेंबरान के जरिए अपने मालकान के हवाले की जाएंगे। उस मख की वो शायद जरा लिखा खबर लिख लीजिए, बशर्ते कि दोनों फरीकैन इन हवाला शुदा गाँव में हर किसी को जान व माल को तहफ़्फ़ुज़ देगी। जुमला दाबद आगे इलाके खालक विर कही है, दाबद आगे इलाके खालक विर कही बहाली मतलब दादे से बहाली भी सिंगी की फर्ज क्या कर में किस्ता दी डेर कसान डिस्प्लेसी भी दी मु गोडवात पकोरे सागा खपल देता रोशी खा खबर दे कर में वोलियो बैसियत कर में वोल पकोरे सा हर सारा इज्जत सारा खपल कोर के खपल जिंदगी तेरे बिल्कुल कागा अहली सुनाते कागा अहली तशय्युद मुडू नहीं टोला खो खबर दादे वट खबर तहफ़्फ़ुज़ दे دا ډېر مشکل کار دی چې تحفظ صبح خپل علاقو کې د چاته نه میلاویږي. نو دا اوس لکه دې ځای نه چوک سدې ته لوړ شي هغه سره څه حکومت مدد نه وي، هغه ځای نه چوک دلته دغه ځای ته راشي هغه سره د حکومت مدد نه وي. تحفظ خو ډېر مشکل دی. بالکل دا ډېره مهمه خبره ده. بیا یې واري داسې نه یعنی موږ زړه یو څه په کار دا دی چې اهل سنت برادران سے کوم دي چې هغه په ډاون ډسټریکټ کې دي او چیرته دي هغه خپل څکوم بندوبست مالکان دي او هغه ریکارډ شته هغه کورمې ته واپس شي پر چې نور ته راشي نور ځای ته راشي سراونډینګ څکوم کلی دي هغه ته راشي فبي دا خبره ده مو خوشالي ګدي باندې اندسي کا فرض کا اهل تشهدي اهل تشهد چې دي کنه هغه لکه 75% سادات څه دي هغه ته پاته دي چې هغه د بنګخ ته نو هغه ځای کې که فرض کړه دا کسان بنګخ چې کوم شیعه سدیول دي هغه که خپل ځای ته واپاشي نو دا خبره ده یو اړول دی یو د نور کړی دي نه مې څه خلو خو د کې وټه خبره ده اوس ایمو چې کوم بیا مقدسات دي په کور دا چې مقدسات هغه خاص خیال وساتلی شي. بالکل دا ضروري لکه فرض کې دغه ځای کې د مو جماعت اهل سنت برادران جماعت خود خدای کور وي خو بس هغه نه منسوب دي ټیک ټاک خپل حالات کې دي خپل اذان د کیږي لوگ خلک دور کې بجامات منځونه کوي او مو خوشحالي ودی باندې اندسي چې د نور جماعتونه دي او دا مو ریکوست ده ما سوریدلی چې لکه مو یا لکه مقدسات و امام بارگاه ها صدیق زه انداز کوم انده خبره ما کوله چې په کوره چې صدیق چې کومه امام بارگاه ده په کور د دې چې هغه خپل حالات کې بهول شي بالکل او هغه کې مو چې دی کنه وقتاً فوقتاً هغه کې خپل مجالس کېږي او چې د اریتشوی حضرات هغه کې کوم اکټیویټیز دي په کور د مذهبي هماهنګي څوره زیاته ورا منځ او هغه کې امام بارگاوي نو بهتره خبره ده چې فرض کا مو اهل سنت او اریتشوی مشران کشران ال تلور شو خمسدار یوز یقینو نو څوره خو اثر بوچي ډیر اندسي هغه سره شي دلته دی جامع مسجد کې خمسه دور خپل منځ کې کینو مینا محبت سره څوره خاص ار بوچي نو یعنی چا کې په ولس نشي ویلې چې څو پورې بل لوس نشي نو بهتره خبره ده چې په کور ده چې مری مې دی کې وو بالکل منوعن چې ده کنه هغه د منوعن هغه امپلیمنٹ شي او هغه کوم مقدسات یا تحفظات یا ودر بل تحفظ ور کول دي نه هغه باندې د عملی کار وشي نه کې اسی زبانی ډیره ښکلې خبره وکړه مو پیر صاحب دغه خبره یعنې لږ عمل درآمد کول او سوچ یو نه ډېر زیات پکار دی. خو یوه خبره دی پیر صاحب دغو ځایونه چې څوک ډسپلیس شوي دي او دغه ځایونه لوړ دي بېدخل شوي دي هغوی نه یا خدای رحم وکړه مختلفو ځایو ته لاړل آباد شول چې دلته هېڅ نه لرل هلته لاړه کروڑپتیان دي. اوس ډېر داسې کسان دي چې هغه بس کومه ځای کې دي هلته هغه دي کامیاب دي خو ټیک ټاک هغه یې چې زه خپل ځای ته ویلې لاړ شم چې زه دلته کامیاب یم یو زه هغه ځای ته ویلې لاړ شم چې هلته ماته بیا خطره دی دلته د مو پیسفول لایف تېروو دلته د مو خازندګۍ تېروو او مخکې نه یې مو پوزیشن ښه دی نو ډېر خلک داسې یاد دي چې هغه څینه لکه دعوتونه خو د شیعه ارکۍ څه راشوي سنیان دي ارکۍ څه راشوي خو چا زړه نه کي ویلې چې نن سبا چې څوک کوم پوزیشن کې دی هغه کامیاب دی نو دې باندې لږه روشنۍ واچوه چې دا خو
دې ته بیا ولې خلک رنګ ورکوي یعنې یو خو کاس دی چې هغه خپله یې چې زه نڅم چې خپله یې نڅم نو بیا دې مطلب خو دا نه شو چې یا دې مونه پرېږدو یا دې سني نه پرېږدو یا دې شیعه نه پرېږدو عدنان بھائی بالکل دا ډیره ښه خبره ده چې وضاحت یې وشي نورې خبرې به نه کوو حالانکې دا د پالیسي میټرز دي غټ لیول باندې خو موږ به خپل عقل په مطابق مدیره یو چې دغه ځای کې اوسه دا خبره زه په دې خروق فورم نه یو خروق پیغام ورکوم چې موسه موده یو چې په کار دا دی چې د کوم کسان ډسپلیس شوي دي هغه کورونه چې هغه دلته هغوی آباد دي او هغوی ته باقاعده کرایې ځي کرایې ورته ځي او په مینې هغوی پرېښلي دي او په مینې چې د دې ته کرایه ورکوي نو که فرض کړه هغه خپلو کورو ته دلته راشي نو دې باندې به مو بالکل د ډېر ښه خوشحالۍ اظهار وکړو بالکل ځکه چې هغوی کوم بچي دي مو بچیو سره یو ځای وي یو ځای سکول یې چهل پهل وي ډېر خوند کوي رونق به وي ډېر خوند به وکړي دا ډېره ښه خبره دی اوس حکومت خو چېرته ډیمیجې شوي دي څه شوي دي حکومت خو خپله فارمیلیټي پوره کړي دی مطلب چې هغوی کمپنسیشن څه ده پورې ورکړی دی ټیک شو اوس رکاوټ نه یو خبر چې دا رکاوټ کوم ځای نه دی خو موږ خو د بار یو ځکه د اهل سنت برادران دا موږ ته خاص کر پراچینار سیټي ته یا هغه نه علاوه سراونډینګ ویلیجز څه دي کلي څه دي که دغو ته راشي مو هېڅ قسم ته هغه باندې هغه نه کوو البته هغه باندې موږ ډېر خوشحالۍ اظهار کوو او غالبا مو داسې کولی شو چې زه به داسې یوه خپل حد نه مخکې خبره وکړم چې دا څه راشي هغه 15 ورځې خو سیټینګ کیا لګېږي که نه نو که 15 ورځې مو هغه ته هغه مینې محور سره هغه دعوتونه ورکړو نو دا بعده خبره نه دی بله خبره دا دی چې که فرض کوي یو سړی نه راځي اوس هغه دا اوس بېله ځان ته خبره ده څه خبره کوي خو راځي نه دا علاج بیا موږ سره نشته صحیح خبره مسله یې ټوله کې غټه اندازه یو امپورټنټ خبره به زه وکړم لکه مو یاده غواړو بار مو خپل افسرانو ته کوم حیب سره مو کینو جرګو کې کینو مو دا بار یو څه فرض کړه سنټرل کوروم دی سنټرل کوروم کې چې د تعلیم ایجوکیشن ریشو کم دی نو مو غواړو چې هغه ته مو زیات تعلیم ورکړو ایجوکیټ کړو ځکه چې کله یا تعلیم یافته سړی چې دی هغه توپک نه راخلي هغه کوشش کوي چې هغه یې خپل سپینې جامې خیال وساتي بالکل انداز ټیک دی نو موږ دا کوشش کوو چې هغوی ویل ایجوکیټډ هغه کسانو ته نوځي نو کار یې وکړي شي هغه راشي چې هغه مونه یو قسم ته هغه جنګ جګړونه خو به کم از کم بچ شو که نه نو چېرته تا ته پاته دی چې چېرته غره لکې دي هغه کې څه دی اندا ځنګل والا خبرې دي اندا ځنګل والا خویونه دي سامي والا خلکو داسې کار ځنه ځای کې نه کوي نو داسې دی چې دا موږ خو غواړو چې دا راشي پیر صاحب دا ورته وایه چې دوو پریکینو امن پیس رسټوریشن دپاره نوره څوره معاهدې شوي دي او اول معاهده کله وشوله کوم ځای باندې وشوه تاسو ته پاته دی عدنان بھائی چې کورمې کې مخکې نه څه بلکې هر علاقې کې یو کورمې کې نه جنګونه خو به کېږي نور علاقو کې هشته دي کېږي دا قوم یې بدل خو کورمې کې داسې دي چې مخکې به لږې وي اوس لږې زیاتې شوي هغه څه خپل وجوهات دي کورمې کې اول جنگ نه پاسته چې کومه معاهده شوې دی هغه 1983 کې شوې دی 1983 کې یوه معاهده شوې دی چې هغه وخت یې پولیټیکل ایجنټ سنگ مرجان صاحب و سنگ مرجان قوم نه مسعود و خو ډېر هوښیار سړی و مسعود وي هوښیار نو هغه ځای کې کوهاټ کې چې هغه ته موږ کوهاټ فیکټري وو کوهاټ کې معاهده شوې دی او دلته ډېره افراتفري وه او دا معاهده خو چې ته یو د مین روډ کې یوه واقعه شوې وه هغې واقعې نه بعد هلته دا معاهده وشوله
دواړو فریقینو یعنی اهل سنت او اهل تشیع چې کوم مشران دي هغوی بیا ډېر سوچ سمج سره هغه کومه مایده دی هغه یې مرتب کړي دي چې هغه نه تقریبا ډېر وخته پورې کورمي کې عمل راغلی و او هغه نه علاوه بیا بله مایده چې شوي دی هغه په 8 اکتوبر 1990 کې شوی و 8 اکتوبر 1990 کې هغه دلته چې تا ګور هرې معدې د هرې جنګ څه بیکګراونډ لري دا د پلچینار کې څو شرپسند وو چې هغوی نازیبا نارې لګولې وي چې هغه قابل اعتراض وي نو هغه نه څه دی بیا شور پورته شو جګړه وشوله هیومن لاسز وشولو ډیمیجز وشولو هغه نه وروسته هغه څه دی په دا میده وشوله دې کې لاوډ سپیکرو باندې پابندي ولګېدې او صرف اذان اجازات میلاو شو او وسله بند شوه نورې داسې خبرې وې چې هغه لاوډ سپیکرونه خو اوس یا لکه پابندي شته دی ځکه شته دی چې دا صرف لکه مخکې دا به میس یوز کېدل رف استعمالېدل ساری ټو سي اذان هټ کې خبرې نورې به وایي نو دې وجې نه څه دی بس ټول شي نه هغه باندې پابندي ولګېدې ریسټرکشنز وشول ځکه دوی ښه کار کړی دی بالکل داسې دوی ښه کار کړی دی بس اذان دی د پاکستان نور ضلعو کې یادي لکه کراچۍ کې مو څه وخت تېرولی هلته به هغه لوډ سپیکر صرف یو اذان یو چې ته چوک مړ شو اعلان پره به استعمال بله مایده څه وشوله دریمه مایده 19 ستمبر 1991 کې وشوله 91 کې بیا اوسې یو کال بعد بیا وشوله هغه کې څه دی ډېر شکونه دي ډېرې ښې خبرې ورکې دي هغه ډېر لکه یوه ښه مایده دی ښه یادېږي او هغه نه وروسته یو بله مایده څه دی هغه په 27 اپریل 1997 کې وشوله هغې بیکګراونډ دا دی چې 1994 کې چې کله دلته یو جنګ وشولو هغه ته د 96 جنګ لکه د غټ جنګ دا ډېر غټ جنګ و و دې کې څه دی دې ته چې کومه نما ورکړل شي دی لکه عهدنامه ثاني برای قیام امن مابین شیعه سنی مسکونه کروم ایجنسی دا تقریبا دا ډېره غټه میده دی غالبا دې 10-11 صفحات دي خو 10-11 صفحات دي د خوند شپږ شکل هغه څه دي که 10-11 صفحات دي هغه کې هر څه ډیفاین شوي دي او غالبا هغه وخت کې پولیټیکل ایجنټ ارباب عریف صاحب و نو 1996 جنګ دا دی باندې خو هر سړی پوه دی چې 1996 جنګ څنګه وشولو بیا مثال خبره څه افټر شاکس څه شو اثرات یې څه هغه نه وروسته دا یوه داسې یو ښه یعنې ښه تفصیل سره دې باندې هغه شوي دی چې دا کومه فیصله شوي دی دا فیصله ډېره په د قرمي تاریخ کې یوه مهمه فیصله دی ویلیشن و 96 جنګ کې ډېر ویلیشن وشولو قاتلیاو کې مقاتلیو کې زیاتې وشولې یو در بل ته نقصانات میله وشولو کنی اوس ځنه طرف ته لکه یعنې روایاتو هېڅ خیال نه وساتلی شو نوره څه کوم جنګ جګړې زیاتې وي قتل و غارت کې زیات وشولو د یو بل ډېر زیات نقصانات وشول کم مکړي دی لکه چې کوم اهل تشیع مشران اهل سنت والا مشران اکثر لکه موږ به ډېر ښه وخت تېرولو دلته ته خو عمر دوره نه دی دلته څه کله هغه کې دو محرم یادېږي لږ محرم او چلم جلوسونه به او دا چوکو کې به اهل سنت او اهل تشیع مشران به یو ځای ناست وو د اهل سنت مشرانو به موږ ته مغر چای مې روبستلي او اهل تشیع مشرانو یو در بل سره ښه میکس هغه به تقریبا غالبا ماته یاد دي چې 119 کسان چې دي هغه امن کمیټې ممبران وو په سیټي کې په مختلفو چوکو کې مشترکه وو بالکل لکه یو چوک کې درې شپږ کسان چې وي نو 3 کسان به کې اهل سنت والا او 3 کسان به کې اهل تشیع والا ډېر ښه مینې محبت سره به وخت تېرېدلو
خو بیا داسې دی چې د کورمې کومه دا ټوټه دی دا خو ډېره یو ښه ټوټه دی دې ته خو خلکو نظیر ډېر زر په لګېږي او خلک یې ډېر نغه کې چې یاره دا ویلې داسې پاتې شي نو ورنه چې کوم مثبت سوچ والا خلک دي هغوی کله نه غواړي چې کورمې ته نقصان مې راشي او بیا د ورسته ورکې داسې کسان راشي چې هغه د بیا کورمې هغه جنت نظیر چې کومه ټوټه دی هغه د بیا بدامنۍ طرف ته یوسي هغه نه وروسته پنځمه مایده څه وشوله غالبا اپریل 2005 کې وشوله اپریل 2005 کې ما سره خیال دی چې منیر خان ایمنی حاجی منیر خان اورکزی هغه ایمنی و او سید جاوید ډاکټر سید جاوید میا دا ایمنی و او سره څه سینیټر شجاع سید میا و دوی په سپرویژن کې دا وشوله نو بیا هغه کې داسې وشول چې لکه ډېر وایریشن و شوي و داسې لکه دا حسب معمول ډېر وایریشن شوي و هغه کې څه دی دوی لږ غونډه کې هغه چې کوم د اکټیویټیز دي د اهل سنت او د اهل تشیع ولا چې کوم سټي نه بهر اکټیویټیز وو هغه یې لږ غونډه کې محدود کړه لکه جلوسونه به وځي نه بل ځای ته راتللو پرچینور ته به راتللو سدې نه به راتللو داسې که نه ګاډ واډ ولا نو هغه څه دی هغوی وجې نه لیارو کې به نارې لګېدې ناروازي به کېده نه لازمي خبره ده ځنه شرپسند بورډ دي نه لازمي خبره ده چې دوی بیا داسې وکړو چې هغه شی محدود کړو او ځنه شیو باندې دوی ریسټرکشنز ولګولو پابندي ولګوله او هغه حالات یې څه حده پورې کنټرول کړه نو دا څو مایدې دي هغه نه وروسته بیا چې کومه دا مایده دی د مري معاهدې نه مخکې لکه اسلام آباد یا یوه معاهده شي وه که ته یاد وي څومره پورې ما لکه معلومات کړي وو چې مري معاهدې نه مخکې اسلام آباد کې یوه معاهده شي معاهدې خو ما ته وویله چې معاهدې خو ډېرې کېږي شوي دي خو داسې دی چې د اسلام آباد د مري معاهده دا غالبا یوه دی ټیک دی اسلام آباد او مري یوه خبره دی که نه هلته بیا هغه ډېر مشکلات پیښ شو هغه چونکې ځان شوینه اف د ریکارډ دي که نه ان ریکارډ خو څومره معاهدې شوي دي ادان به یې دې کې ډېره خواری شوي دی بلکل دې کې ډېرو خلکو مشرانو کې خواری کړي دی سرکاري کسانو کې خواری کړي دی او زیاتې معاهدې کوهاټ کې شوي دي ځکه چې کورمې کې کله جنګ شولو نو بیا کورمې کې خو امپاسیبل دی نږدې کوهاټ و بل هلته کمشنر صاحب وي که نه کمشنر وي جی او سی وي نو اوس اکثر خو خبره ورکې مین پوینټ دا دی چې معاهده خو یو کاغذ دی ولیکلی شو بلکل ټیک شو ما خیال چې یوه بله معاهده راتلونکې دی نیر فیوچر کې که بله معاهده راتلونکې دی خو دې کې په کار دا دی چې یو مشر که هغه اهل سنت سره تعلق لري یا اهل تشیع به حیثیت کورمېوال به زه خبره وکړم په کار دا دی چې افسرانو ته یې نه پرېږدو چې کله ما دستخط وکړو یو بل مشر دستخط وکړو په کار دا دی چې د دغې کورمې چې کومه ټوټه دی فرام چپري ټو پیوار ترې منګلو خلصي و سره مقبل په کار دا دی چې مو د دغې خاورې تحفظ دپاره بهتره خبره دا دی چې مو دغې کوم معاهدې دي هغه باندې ټیک ټاک عمل وکړو که چیرې سرکار عمل نه کوي لکه فرض که مونځ نه ځای کې یو که چې مونږ سره سرکار هغه نه کوي په کار دی چې مونږ سرکار ته کینو سرکار ته وایو چې کوم ایلیز دي چې لا انفورسینګ ایجنسیز دي څه شي دي که نه هغوی ته مو کینو ایډمنسټریشن ته کینو پاک آرمي ته کینو نورې کوم متعلقه ادارې دي چې دغه ځای کې مثال خبره چې دغه ایبیلین امپلیمنټ نه کېږي ایدي د هر بهر امپلیمنټیشن وشي فرض که روډ دی نورې خبرې دي
پکار دا دی چې کوم ځای کې ویلیشن کیږي هغه کې که اهل سنت والا کوي اهل سنت ته پکار دی چې سزا میلو شي که اهل تشیع والا کې ایمو ورور مثال خبره یو ویلیشن کوي ټولو نه مخکې ایمو ورور ته میلو شي پکار دی زه ونیویا نه درېږم زه ورباندې لاس کې نه ږدم که چیرې ما لاس دا څه منده مخکې سادې ته غټه مسله دا دی غټه خبره دا دی چې موږ بیا ونې لاس کې ږدو چې څوک ونې لاس کې ږدي او څوک یې پشپنهي کوي پکار دا دی چې هغه د بالکل وضیح شي او هغه ته د دوره سزا میلو شي چې څومره یو مجرم ته میلوي ډیره مهرباني پیر صاحب ډېرې ښکلې ډېرې زبردستې او ډېرې انفارمیټیو خبرې ته وکړلې مو سره موږ د تو شکریا ادا کوو واقعا ستا 20 سال عمر کې ما دا خبرې اوسه پورې نه اورېدلي او دغو شیانو نه زه بیخي بېخبره وم نو زه کوم آډینس دی هغوی ته وایم چې مهرباني وکړئ دا کوم پوډکاسټ دی دا تاسې په راواورئ او دا کوم شیان دي دا مو مخکې زندګۍ کې دا مو ته ارپتې کېدونکي دي دغو شیانو نه پکار دی مو ټول خبر وو او منټلي ورته تیار وو چې دا دي چې نو انشاءالله یوه نوي پوډکاسټ یا یوه نوي ویډیو سره به بیا تاسو سره حاضرېږو کوشش وکړئ چې دا ویډیو څومره شیر کیدای شي تاسو شیر کړئ ډېره مهرباني ډېره مهرباني